السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی به یو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ تازه خبر را مخې ته شوې دی مفتي سرداري حقاني صاحب خپل قاتل موسی معاف کو او موسی ته یې څه نصیحت وکړو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر انشاءالله څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي سوشل میډیا په سترګه باندې یو خبر ډېر تیزۍ سره خپور شوی دی مفتي سرداري حقاني صاحب باندې حمله شوې وه چې بیا د هغه حملې نه بعد د مفتي سرداري صاحب قاتل موسی گرفتار شوی و خو اوس مفتي صاحب خپل قاتل موسی معاف کو او ورته وویل چې ته ما د ډېره رضا لپاره معاف کړې خو هېڅکله بیا داسې حرکت ونه کړې بیا په علماو باندې غوزار ونه کړې علما د انبیاو وارثان دي علما تاسو ته سیده لاره ښیي علما ستاسو زندګي ښه کوي د ستاسو د زندګۍ نه فحاش کارونه ختموي د ستاسو د زندګۍ نه عیش و عشرت ختموي تاسو ته ښایي چې زندګي به څنګه تېروئ د نبي اسلام سنتونه تاسو ته ښیي د الله تعالی فرضونه تاسو ته ښیي چې الله تعالی کم فرض دي په دې وخت کې پتا باندې داسې کم فرض دی په دې وخت کې پتا باندې کم سنت دي دوستانو علماو چې کله موږ ته د هر څه ښایي نو بیا موږ په علماو باندې حمله ورې کوو چې کوم کسان چې په علماو باندې حمله کوي علماو پسې خبرې کوي د علماو ته یې په زړه کې بغځي الله دې هغوی تباه او برباد کړي دوستانو علما خو د انبیا وارثان دي علما هغه خلک دي کم خلکو چې مونږ ته سیده لاره ښودلې ده مونږ ته یې ښودلي دي چې هلکه پنځه ټیمه مونځ دی مونځ به په دې ټیم باندې کې مونځ کې دا سنت دي دا فرض دي خو بیا مونږ هغه علماو پسې خبرې ورې کوو هغه علماو باندې حملې ورې کوو کوم کسان چې په علماو باندې حملې کوي الله دې هغوی تباه او برباد کړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر انشاءالله څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام